حق چې کم دی نو حق دی او باطل باطل دی او موږ چې کم دی په ناره باندې اوټ ورکړی دی او دې موږ متخب کړي دي. موږ ټول عمران خان سره یو. څومره پېرې دا ظالمان ورسره ظلم کوي کولی شي صرف هغه سره الله مالک دی، الله به خلاصوي. پښتانه به بیا وویني انشاءالله، بیا به پنځه کاله در په دري که خیر دا زه قسم سره دا خبره کوم په دغه یو سیاستګاډی نو څه نشته. د عمران خان به منې په دغه نارتوب باندې څه دې هم نه کوي. نر سړی دی د نورو ګیدړانو په شان نه دی، دی تړلې سړی دی د اخلاص کې بیا د ورسره الیکشنو کې بیا به پته ولګي چې څوک ګټي. زمونږ چې کوم انتظار دی هغه دا دی چې عمران خان صاحب چې کوم دی هغه به جیل رازادېږي او انشاءالله هغه بیا حکومت کې راځي چې ډېر ظالم شکست خلکو له ورکو. بس په دې خوشحال یم. صرف دا ارمان دی چې پښتانه یو شي او چې پښتانه یو شو انشاءالله د اسلام د دنیا یو قوت هم ورته نشي رسېدی. قدرمنو کتونکو منصور علی یم، کیمرامین را سره احمد علی جان دی. روتو یو د 400 چوک ته پښتنې کوو. پرون په پاکستان کې په 8 فروری باندې عام ټول ټاکنې شوي دي. 9 فروری ده ډېر ریزلټ راغلي، ډېر ریزلټونه را روان دي. خو تر دې دمه چې موږ کوم ګورو نو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا پی ټي آی چې کوم حمایت یافته امیدوارانو هغوی په برترۍ ترلاسه کړې او تر دې دمه 6 او یا سیټونه چې کوم دي دا د پی ټي آی په لاس کې دي او په اول نمبر دي. خو موږ د 400 خبرو وکړو نو په 400 کې 2 د قومي اسمبلۍ سیټونه او 15 د صوبایي اسمبلۍ سیټونه دا د پی ټي آی چې کوم دي دا ترلاسه کړي دي. قدرمنو کتونکو د 400 د ولس نه او 400 ته د حوشه علاقو نه راتلونکي ولس نه به مونږ د پرونی ټول ټاکنو په حواله سره پوښتنې کوو چې دوی چې په باري اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف د کوم امیدواران چې کوم دي دا کامیاب کړي دي د دوی څه وینا ده نو چېرته مزه مونږ سره اوسئ راځئ. چې لومبي کومه قانون سازي وشي که د پی ټي آی لومبي حکومت جوړ شو په خپل سیټونو باندې نو انشاءالله زه وایم چې موږ ته صحت کارت لومبي بحال کړي. دا د پښتنو حق دی چې دوی ته دوایانې چې کوم دي ارزانې شي او د دوی علاجونه په هغې کې وشي. دویمه خبره به زه دا وکړم چې زموږ خان دی لکه د جیل نه پرېږدي، جیل نه دې آزاد ځکه شي چې ټرایل به کېږي کیس ته چلی خو ضمانت دې ولې منظور کړي ډېرې رابار کړي. موږ د خپل ټول چې څونه زموږ د پاکستان که پوج دی زموږ پوج دی زموږ خپل خلک دي زموږ روریان دي. موږ دا نه وایو چې په چا تنقید کوو، په چا هم تنقید نشته. دا زموږ خپل پښتاني که د هرې پارټۍ زموږ وروڼو چونکې اکثریت زموږ د پارټۍ راغی انشاءالله د عوامو چې څه ډیمانډ دي زموږ ایم ان پیاګان به ټول په دغه امیدونو باندې پوره کوزیږي او د هغوی مسلې به حل کوي. بلکې د شکور خان ډېر غټ اوازه وه، د خدمت کړی په 400 باندې په ډېر غټ لیډ یې وګټو. داسې نور دغه چې موږ کوم سیټونه ګورو نو زموږ قسم په خدای که دا توقع وه چې پی ټي آی به داسې پاس شي. الحمدلله پښتانه چې کوم دي داسې فیصلې کړې ده چې زه خو وایم په دویم ځل دوی څوک نه پاس کړي خو په درېیم ځل یې پاس کړی. نو زه د خپلې پارټۍ د څونه ورکران چې دي څونه ملګري دي چا چوټونه ورکړي دي زه د هغوی شکریه ادا کوم. د فضل خان او د فضل محمد خان او فضل محمود خان او شکور خان د دوی الحمدلله څه واقعیات خو پکې داسې ترمنځ نه شو چې څه نقصان جاني نقصان مالي نقصان دا پکې نه شو. خو ښکلي وشو، ښه مزېدار وشو، ښه برابر وشو. که چېرته په یو سیټ نیم باندې یا یو ځای کې داسې خوا دېخوا شوي دغه موږ د علم نشته. خو 400 په کم الیکشن چې وشو نو ښه ښکلې اوس سرکاري نتیجه نه راغلې انشاءالله هغې ته به هم دغه کیدی شي راغلي مې موږ خو بیا دغه نه لرې کړې نو دغه سرکاري نتیجې ته به ګورو چې دغه کې څه ني نو بس دغه به موږ تسلیمو. یاره زه به دا ووایم چې زه بل چا ته ګناه نه کوم او نه په چا تنقید کوم. زه به صرف د خپلې پارټۍ د مشرانو نه چې کم پاس شوي دي که دوی له لاسو کې سره رالل نو زه ورته دا یو منت جاري کوم چې څونه زموږ پښتانه دي د دوی خدمت له چې رډي ورته ولاړي د دوی چې څه مسلې دارې خلک او دغه د وفاق خبرې دي نو انشاءالله زه یم چې دوی هلته هم دا ووایي چې ټولو عوامو ته ریلیف ورکړي، ارزاني راشي په ملک کې چې چینري غوړي دا زموږ ضرورتونه دي چې دا موږ ته ارزان نو زموږ خوشحالي خو همدغه نو. الله هم کامیاب کا او پاکستان تحریک انصاف زنده باد. جی زما نوم عماد علی دی او اصل خو کی ہوئی افغان سٹیزن اسی کو دلته عثمانزو کې افغانستان جی جی په پاکستان کې پرون عام ټول ټاکنې شوې ستا همدردي چا سره وه؟ جی زمونږ خو بس عمران خان سره جی الله دې همیشه خوشحاله ساتي او بیا هم ځان له زه نو ډېر داسې افغان سټیزن دي چې هغوی صرف په دې خاطر باندې زموږ خپل داسې څه رشته دار چې هغوی سره چا خبره ده کانا پینا پیسې هم نه وي خو د کینسر
بیمار او چې کوم شوکت خانم کې ول کوم دوی څه کړي هغه الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلومه نو چې دومره انسان چې موږ ته هغه چا خبره مرګ ته ورقب کړو موږ بس نه پاتې کیږي او بیا داسې نو د دې باوجود چې موږ هغه سره مینه نه کوو چا سره وکړو اوټ بس اوټ دا اوټ څه ته وایي زړه مو ولې ورکړی دا غټه خبر نه ده ځان له موږ نه ټول داسې ډېر افغان سټیزن چې په 100% خلکو کې 50 نه زیات ورکړي دي بس اوس صرف دا توقع لرو چې زمونږ خان صاحب را رغه شي او هغه څنګه چې زمونږ افغان سټیزن دوی ته امریکا د سر نه ټیټ کړی دغه شان د دم خواهش دی او زمونږ دا غټ ارمان دی چې دا راشي نو کابل او دا د دوی د صرف دا ارمان دی چې پښتانه یو شي او چې پښتانه یو شو ان شاء الله د اسلام د دنیا یو قوت هم ورته نشي رسیدي الله دې په خیر سره راخلاص کړي زمونږ د غونډو نه زمونږ د جوان نسل دا خواهش دی چې عمران خان موږ له جیل نه راخلاص کړي پرون چې کوم عام ټاکنې وستا اوټ نو تاسو خلې زړې کړې دي غونډه ورځ ګرځېدلې ګاډی را سره خپلو د سره 6000 7000 روپو پټرول مچولي دي او صرف د شکور خان زید ته تللی د فضل خان زید ته تللی د خوشحالۍ خپل یو رقم جشن هم مناوه بس هغې په خوشحالۍ کې تللو او اوس هم بس دا توقع ده چې موږ له عمران خان را رغه کړي بس چې جوان نسل د دوی څه غواړي زموږ مشران څه غواړي دا غواړي چې کشران مشران خوشحاله شي او ځان له زما دا امید نه دی ټول پاکستان د امید دی چې پاکستان عمران خان را آزاد شي نو دا غټه خبره نه ده دن کې مختار حسین مې نوم دی خاص کر مونږه د بارمل نه راغلی وو د دې وټونو دپاره چې او جی دوبه نه راغلم جی صرف وټونو لراغلي دی وټونو نه راغلی وو تاسو چې چاته به وټه یاره بس په بارمل کې غون چې کوم اورسیز پاکستانی دي نو هغه غون دا خوخی کنه بل خبره نه خبره کوي چا غلامی نه کوي پېښوي نور په نور ملکونو کې سعودي ته وګوره چې څومره ملکونه د اورسیز غون پاکستانی کې څومره هم دي هغه هم دقه سړی خوخی اوس دی بس زمون خو نور دومره خبرې نه راځي خو بس دا یو کړی چې د عمران خان دې آزاد کړی شي بس ورسیز پاکستانی ته چې کوم دی د عمران خان په ګورنمنت کې څه سہولیات یا د بل ګورنمنت کې څه سہولیات چې هغه دومره خوخی بس هغه به ډیر زیات خوخی چې هغه اوس دار په پاکستان باندې چې کوم دی ویزه بند کړي دي صحیح ده یو کس نتلی شي او تلی شي خپل ته جابونه نه ملاويږي نو چې کوم وخت کې هغه نو هغه به تو هغه سره به خبره کوله بس اوس دغه ته ایثار او چې صرف د الیکشن پرون میدار وټو او عمران خان ته یو لاس دولس میدان سره نورم بوتلیو او خپ نرم ولوټ ورکو او اوس ته بس دو پاکستان دی دغه تر دا دغه چې لګدا دی آزاد کړی شي بس عمران خان ډېر ښه انسان دی او زموږ لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي او الله دې کامیاب کړي او موږ ټول عمران خان سره یو پاکستان زنده باد او څومره پېرې دا ظالمان ورسره ظلم کوي کولی شي صرف هغه سره الله مالک ته الله به خلاصوي زموږ دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي او زموږ هر طرف د هغه دپاره موږ قرباني ورکوو او موږ تابعدار یو موږ د هر طرف نه تابعدار یو پاکستان زنده باد الله دې کامیاب کړي الله دې والا ډېر شته ورکړي کړي دي زموږ پریشرونه کړي دي دا ما د مور کړي زموږ ټول خاندان کړي دي د هغه د یو نیکۍ موږ بدله نشو ادا کولی الله دې د ظالمانو زور وبکړي د هغه نیت او مراد عمران خان ته داسې خلکو ضرورت زما نوم جنید دی زه سټیشن مسلم آباد یم او عمران خان ته څنګه چې د زنانه خبرو کړه دې خلکو ته ضرورت دی صحت کارت بیا آزاد شو او انشاءالله همدا خلک په علاجونه کوي په دې هسپتالونو کې په علاج کیږي او زمونږ چې انشاءالله کوم ګورنمنټ چې کوم دینه آباد پنجاب نه راځي او کې پی کې خو په خره ای کو خبره نشته او وډم خو په نره ورکړل ټول عوام ورکړل دغه اوس هم چې کم دین ریزلټ نه وري هغه ریزلټ چې کم دی هغه تبدیلی کوي دغه او انشاءالله به غي نه کیږي زموږ چې کوم پاکستاني هغه مونږ غټلې دي او زموږ بیا ګورنمنټ چې کم دی دلته انشاءالله ګور اول خو په هسپتالونو کې چې کم دی نر سړی د سړی زوی شو سار به ته ډیپټه لا ګوته به لا ګولا مازیګر به ته ګوته به لا ګولا غونډه ګردي ختمه وا یو د ګورنمنټ سړی دراشي هغه د درینو کالو په تحصیل تاڼه کې دغه ریکارډ وباسي چې د عمران خان په حکومت کې څونه کرایم شوي دي بس صرف دې خبرې زه تاسو کوم په ګورنمنټ سړی دراشي دا کرایم درو باسي چې څونه شي دا هر څه ختم شو دا د ماشومانو دا زناکار یو دا یو شی بل د قران چې کوم هغه دغه به کېدلو هغه چې کوم دینه ختم کړو اسم نو دا ګورنمنټ ختم شو بیا هغه مسالې شروع شوې کوم ځای کې به یو ځای کې به قران سجده کېدو بل ځای کې به کوم دینه قران په حکمت لګي الحمدلله هغه څه ختم شو زموږ بیا دغه توقع ده چې انشاءالله زموږ ګورنمنټ ته پوښتې را روانم دی او په پنجاب کې هم انشاءالله اما نوم نور رحمان دی 400 یم ندې اوسیدونکو ما او انشاءالله موږ پی ټی آی نه ډېر متاثر یو کله دوی حکومت راغی نو انشاءالله وګورئ دی عوامو ته به ډېر ریلیف میلاویږي او ورځنی به انشاءالله راځي او تاسو خو وګورئ د اوس چې کله دغه حکومت شروع شو د پی ډی ایم نو وړي کم ځای ته لاړل وړي کم ځای ته لاړل کنه مثال به دا حالت چې اوس دغه ورکړو پی ټی آی له اوټ ورکو خو وی قتل کنه یار
هغه هوده وي چې تاسو لږ ماته صبر وکړئ زه به خپل دغه درکړم انشاءالله یو کال به رانه ول یا 2 کاله خو دوی مې نه هم پرې راښودو انشاءالله چې دا کم کسان انشاءالله چې دا نوی سیټ یاره انشاءالله کنه دا اوس چې کم دغه والا پاسو نو د دوی نه زمونږ خطه پوره توقع ده انشاءالله دوی به د ملک لپاره د عوامو لپاره ډېر څه کوي انشاءالله ارزاني به هم راځي په دې ملک کې او خدمات هم ترسره کوي انشاءالله نساتنا او نوم دې سره برادر ووټ ته چاله پرون ورکړې په پاکستان کې چې پرون کومټونه شي مل خان لمه ورکړ عمران خان لمه د عمل خان لري په سوا جواب کو او دې دغه لري په سوا جواب کو ځان چې بس دواړه یو شانتي شي چې دواړه یو شانتي شي تاسو ویل چې سره بعد عمل خان مولوی کلی پښتونخوا دی او عمران خان هم د پښتون خان وته وای خو لکه چرته بل ځای پیژنو نه خو لکه هغه ټول وټونه ورکې نو پاس کوي نو ما راشه عمل خان لم پکې ورکا کنه دا پکې چرته خرا ټینګه کړی سره لا منوم دی د باغ کورنیم د 400 دی پرون چې په پاکستان کې کومټونه شو ورته خپل ووټ استعمال کړو ما ووټ استعمال کو خو ما داسې استعمال کړ چې زه د ګلابات اکبر شاه خان زوی غشتم سان الله خان د بلیات وزیر په سکول کې نوکر کړم اورېګا په سکول کې نوکر کړم په 100 روپیا میاشت مې 14 میاشتې وکړه 1400 روپیا مې واغشته چې لیټر راغی دوی رانه واغشته د ټانګې نوکرې په بدل کې او ما یو چې کوم دی فضل خان لور کړي او بل مې چې کوم دی افتخار احمد لور کړي دي لري پسو امید باندې ورکړي بس هغه خو د غونډې ضلع 400 ته پته را او د ټول عوامو ته پته چې حق چې کوم دی نو حق ته او باطل دی او موږ چې کوم دی خپانه را باندې وټ ور کړی او دې موږ متخیب کړی دي او ان شاء الله زموږ ته ډیره ښه توقع ده چې دې به د صوبې لپاره او ورل دی په غونډ پاکستان لپاره به ان شاء الله چې کوم دی ډیر ښه به ثابتېږي په خیبر پختونخوا کې پی ټی آی بجټ سره بالکل 76 سیټونه چې کوم دی دا بالکل د نوې سیټونه یار ان شاء الله دا خو زموږ د توقع نه چې کوم دی نو ډیر زیات لکه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو زموږ دونه توقع نه و زموږ ورکر چې کوم دی نو په جیل کې لري زموږ چې کوم دی لیډرشپ چې کوم دی هغه په جیل کې لري دا غي باوجود چې کوم دی نو موږ ته دونه غټ رقم ملو شو موږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو او زموږ ته 100% دا توقع ده چې ان شاء الله دی به عوام په امید باندې چې کوم دی پوره خې نو ان شاء الله دا خو زموږ د صوبې چې کوم دی نو خاص کر لکه زموږ د پښتنو په چې کوم دی نو خپل وزیر اعلی برازي او ډیر زیات چې کوم دی په دغه باندې موږ خوشاله یو اجیا زما محمد خان نوم دی د دیر سره مې تعلق دی دیر واړه او شکر دی مونږ ووټ ورکړی او په څه خبره مو ورکړی عمران خان له مو ورکړی په څه خبره مو ورکړی چې نړ دی د امریکې ته خپل ځان نه غلاموي خپل عوامو ته سره وته نه ټیټوي په دغه وجه باندې مو ورکړی نر سړی او زنده باز او مالوبې د عمران خان به منې په دغه نرتوب به لوستل هم نه کوي خو چې د دې عوام دا سر چې دی نو دا اوچت ساتي را سترګې ولې اوچت بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نومان دی مرزاګانو اوسیدونکی یم او اوټ چې کوم دی نو دا مونږ محمد خان لور کړی دی د هغې په حق کې مې استعمال کړی دی د هغې خو پیل د غونډو وجه دا ده د اوټ ورکولو چې زما والد صاحب که دا حکم وماته چې یاره اوټ هغې له ورکړه دویمه خبره دا ده زمونږ دا توقعات دي د شکور خان نه د فضل محمد خان نه چې هغې د حکومت کله اقتدار کې راشي نو د صوبې دپاره د هسپتال دپاره تعلیم دپاره خاص کر د یوت دپاره هغې ډېر ښه اقدامات وکړي زمونږ دا توقعات دي بل زمونږ چې کوم غټ سرپرایز دی هغه زمونږ چې کوم انتظار دی هغه دا دی چې عمران خان صاحب چې کوم دی هغه به جیل رازادېږي او انشاءالله هغه بیا حکومت کې راځي د انشاءالله مونږ شکریه ادا کوو د شهزادې د ټولو عوامو د ټولو په شریکه باندې کامیاب کړی ډېره مننه کوم زه عثمان غنی د کوثر آباد نه خبرې کوم اوس موږ د شکور خان مبارکۍ تلو رالو کنه نو زه د عوامو نه ډېر زیات خوشاله یم چې زمونږ د خانې په 1 نمبر باندې راوستو او ان شاء الله د واګانې به تکو چې وزیر اعظم شي وزیر اعظم دی ان شاء الله او دا د امریکای خلاف لګیا دی او زمونږ د پاره لګیا دی نور د چا لپاره نه دی لګیا زمونږ د پاره په دې جیل کې پروت دی او خدای پاک نه دا سوال کوي چې خدای پاک دا پاکستان کې چې عام ولس ته کومې ستونزې د نوې حکومت نه چې د پی ټی آی را روان دي نه څونه مطمئنه چې دا ستونزې به تر کومه پورې حل شي ان شاء الله دا چې زمونږ د خان رازاد کی او دا وزیر اعظم باندې ان شاء الله کې دا ستونزې ارسه به ختمي او د ملک روټین چې دا ان شاء الله 1 نمبر رواني په دې کې به اس د مشکلات موږ ته ناراضي سانتیا ویجی د نوې حکومت کې چې کوم دې څه سرپرایز ته پته مې چې څه دې موږ ته ملو شو موږ ته دا سرپرایز ته موږ په دې پته مې یو چې دا راشي او د عوامو خیرخوا ولټي او خان او غریب یو شانتي کی
چې یو شانتي په هر ځای کې یو شانتي او داس خبره ده چې زمونږ خان زمونږ دپاره په هر ځای کې لګیا دی چې کوم ځای وي هلته لګیا دی کم یو ملک وي هلته ورځي او خپله خبره کوي نور د چا داسې خبرې پکې نه کوي چې داسې هغسې صحت کارډ زمونږ کور کې څه اپریشنونو د 2 لاک روپو لاړو بس د چې د ډوډۍ هغه خرچه وه هغه موږ وکړه او نور موږ رالو موږ څه په هغې وخت کې 1 روپۍ نه وه نور دغه موږ د خدای نه څه غواړو تاج مې نوم دی جي د پېښور یم په موټروی مې ډیوټي ده سودا مې کوله خو ګاډی مې سیټه کړه تاسو مې کوله ما چې رش ماش دی یاره زه روټ مې نه دی شولی جي یو منټ خبره ده زمونږ والده صاحب هسپتال کې وه زه هغې له ورغلم په ایمرجنسي کې ډېر زیات اصل کې زه بره کپړې خورولې هغه راپرېوته لاندې نو هغه مونږ ایمرجنسي له بوتله نه هغه شانتې شوم او بل تاسو دا کومه خبره چې وکړه چې دا پی ټي یو خبره ما ډېر زیات خوشحاله یم د غونډو ته ویم غریام چې ډېر ظالم شکست خلکو له ورکو بس په دې خوشحاله یم او انشاءالله بیا هم راځي عمران خان او بیا هم راځي عمران خان مهرباني جي شکور خان ته فضل خان ته دا اوس هم د عمران خان دا نه کوله په وخت ها جی بالکل ها بالکل دا اوس څه وجه چې تاسو بس زمو وخت جی څه وجه کیږي بس نر سړی لري ها جی حکومت جوړیږي د پی ټی آی څه ویل غواړي څه توقع لري چې څه وشي نو بس توقع د موسم نشته چې څه حالات دی خدای دا خټینو بس تاسو به څه هو څه به څه اسه به څه نه نه څه توقع نه اوس کې یو کنه کې چې بس چې څه هوټل پروا نشته چې عمران خان ویا داسې خبره کوي چې دوی سو یو دوی دغه ځان ته را بیداري نو دا غله خو دا نور خو دي تا ته خبره لګي اوس را باندې څه دغه کې ټول لسیل مې کم دین دغه نو خدای پاک وهول او دې ټول پنجاب ته وګوره هیب کې بیګه ته وګوره مثال پته ور باندې کنه نو الله پاک عمران خان په دې یو وجه باندې ورکړ چې هغه په هر ملک په هر ځای کې د الله او د الله د رسول خبره کوي زموږ په دغه مسله مینه ده او بیا به مولا ان شاء الله دا غي کوم خبره کوي کوم مستقبل دی کنه زموږ سره پاغه باندې ان شاء الله ولاړ چې صدا هغه دغه به زموږ زمانو ملي خان دی او زوم د دې 400 سودین کې پرون می وټه چولې دی عمران خان ته سره د ویډیو مې کړی دا ویډیو مې کوله بیا مې شیر کوله په نت باندې بس عمران خان یو نر لیډر دی یو خو لیډر دی او بل خبر ده چې زمونږ کم چې مسافرونه بار دي کم چې په جیلونو کې تقریبا 2 میلیون کسان چې کم دی په سعودي عرب جیل کې دي د هغوی دپاره کوششونه کوي چې راخلاص کړي خپل وطن ته راولي او عمران خان نر لیډر دی عمران خان زنده باد نه د دې ویډیو دا سره توګه دا تاسو دا مې په نت باندې ورکوله واپس په نت باندې خلک یې وویني خپل محبت مینه چې دا خلک وویني چې واقعي ده چې کم دی خان ته وټ واچو د سره مینه وه چې زمونږ د غریب عوام ولس چې کم دی دوی چې کم دی مطلب خشته زندگی شروع کی یو خپل ماحول لره شي ټول ډسټرب دي چې خپل دغه لره شي روټین لره شي او بل کم زمونږ پښتانه روریان دي بار ملکونو کې چې کم دی ګیر شوي دي جیلونو کې دي د خاص کر دغه خبره کوي تقریبا 2 میلیون کسان دي په سعودي عرب کې د هغوی دپاره خبره کوي چې هغوی راخلاص شي بس دغه دی زمونږ محمد ابراهیم د پیښور یم او جی او چاته له چولو پی ټی آی ته بس هغه صحیح سړی دی او د ملک سوچوم کوي د غریب سوچوم کوي بل چې کم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم دی دغه هم شان کې هم چې کم دی ډېر لوی دغه کړی دی هغه ګستاخی باره کې هم چې کم دی هغه ډېر توقع دا لرو چې یاره مونږ دا وایو چې یاره دا راخلاص شي راځه شي ظلم ورسره شروع دی نو ښه خبره نه ده ښه په غټه سطح باندې چې کم دی ووټ واغېستو بیا هم ظلم او زیاتې شروع دی ورسره نه ده پکار ده چې دی راخلاص شي او چې کم دی د حکومت ورته حواله کړي چې عمران خان راخلاص شي او په خپل ځای باندې کښېني چې څه د هغه حق دی چې هغه ته میلاو شي ډېر دغه وکړو او زمونږ دپاره مثال ډېر زیات ظلم او زیاتې پې تېر شو نو کم از کم چې هغه راخلاص شي نو خبره زما نوم عثمان علي دی یم د پړانګ یاسینزو استعمال کړی مې دی عمران خان لا عمران خان ته څوک ولاړ ها شکور خان او فضل خان بس زمونږ عمران خان هسې وخت دی د سرم دی پېښ شوې او نر سړی دی د نور ګیدړانو په شان نه دی دی تړلې سړی دی د اخلاص کې بیا د ورسره الیکشنو کې بیا به پته ولګي چې څوک ګټي پېښ شوې زما خپله د 2 کور کې د کینسر مریضانو په شوکت خانم کې به 27 لک روپۍ ولګولې ماله کم سړي راکې ماله په صحت کارډ عمران خان وکړو دی هغه صحت کارډ هم ختم کړو د څه د وجې غریب سړی تباه کوي دی د پته چې دیونه تړو نو موږ ټوټونه نشو ګټلی خو بیا هم په نرم ته وګټلی وه بد د نوي حکومت نه دغه
توقع لرو چې عمران خان در آزاد کی به دغه زموږ خوشحالي ور یو شی دی چې عمران خان او رغه آزادو نه د ماکې کې دی نه یو شی کې دی نه بل شی کې دی چې عمران خان دغه شو د الیکشن د ورځې نه یو ورځ مخکې د ماکه شو په انګو کې د ماکه شو را پېښ وي دا د دې غلو حکومت د دې د لاسه کېږي چې دا د زمره تاسو را خلاص کې بیا هم پته ولګي چې د ماکې کول شي کنه والسلام پرالیز خو سیګم په پیښور کې او ذاتی د دې زما او زه صرف اوټ ته پر راغلم شکر خان د پر راغلم نه راتلم خو بچ شو وسېګم پیښور کې اوټ مې دلته کې وو 400 کې وو او زه ذاتی د دې علاقې ما سید نورآباد ما سړیرو خو صرف د دې د پر رالم چې دا اوټ واچوم پرون رالم 12 بجې ته نه وروتم اوټ یاره بس شکر خان بس داسم کارونه کوي او خنر سړی دی بد دې اوټ ته پر رالم چې اوټ مې ضایع نشي بس شکر خان زموږ مخکیم کارونه کړی دي ک داسې منډه تړلې وای شکر خان نور او عمران خان چې کم دی او نر سړی دی نر لیډر دی او داخله چې کم دی ان شاء الله او حقیم خلو وسم خل دی ٹھیک شو مهرباني سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم منصور بنوم دی او د 400 اوسیدونکو ما پرون د اوټ تاسو کو بالکل احمد ولی خان ته او شهزاد صاحب ته نو په زمونږ دا یو هغه پاتې و توقع احمد خان ته په زمونږ اړه سر دی او ان شاء الله دنه بغیر تاسو نو شي کولای د زمخ کې لس کاله فضل خان پاتې شو شکور خان پاتې شو نو ما ته دوی خو دې علاقې کو دوی سکړي په زبونه ما بیا هم خلکو ډېر په مینه او په محبت او ډېر په منم بس منم د خلکو دل دنیا نه وکړو خلکو عمران خان لور کړی دی د خلکو عمران خان لور کړی دی دوی د ودرېږي هم دا خلکو کنه نور پاړونه ولاړو دوی بیا له ضرورت والیزا او شوګه دی ان په خپل اوټو د عمران خان یو کارکردګي ده بس صحت کارت خلکو یو صحت کارت دی نور سم نشته بس پښتانه به بیا ویني ان شاء الله بیا په دې در پدری که خیری دا قسم سره خبره کومه په دغه یو صحت کارت نو نشته ما ته د پی ټی آی ګورنمنت یو یونیورسيټي خو په چرخه ده کې یا یو کېډ کاج درته خو یا یو بل روډ خو ماته نو روان حکومت چې کوم مشکلات لیکن ستونزې غریب ول صدا په خلک دي په دې سو غره کامیاب سوال نه پیدا کیږي دا غون بوز دی دوی جمعات نشته دا غون بوز د کریټ اټوان شو دا غونډه دا غون بوز خرسيږي زرداری صاحب وته ناست په حالت اسلام آباد کې دا غون باغ لذي او روان وزیر اعظم بلاول دی بدغه پښتنو چې خلکو ډېر راځي وکړه احمد ولی خان سره ځکه چې هغه یو پښتنو لیډر هغه پښتنو نمائندګي کولې شو بل په اسمبلی کې د پښتون د پاسو کاواز شو چتولې یو احمد ولی خان چې دغه حق خبره وکړه ان شاء الله پښتنو لپاره به او حق پیرو پښتنو لا نو پزل خان هم د مخکې پروتو اسمبلی کې هغه څه کړی دي ما د پی ټی آی والو کې هغه څه کړی دي د چا دی لا یا د شکور خان دلته ما سره نږدې په شکور خان پروت دی د څه کړی چا دی لپاره کړی دي چې سړی د بجټ تقریر کې خپل انسي نشي پړاولې خپل د پښتنو لپاره حق نشي لري نه په پاګه سکو په پښتنو ډېر زیاتې کو احمد ولی خان سره بس د پخوان روانو مغلې ور کړم دی ولا یا غټیو یا بیلی بس پل کله وطن هم دینو د وطن په خاطر او د وطن په خاطر او جیو کیا نو ټول مر خلکو غټلې نو سوچو نه لارې کو تی ټیکتي نه ارزانی رااله نه خشو بس خو راځي یو قرضې وړي او بس ملک دیواله پاتې کیږي دا خبره ده پاکستان کې یو جمهوریت حکومت جوړیږي جی هغه نه څومره په امید لري چې دا کم ستونزې کم مشکلات نو موږ وایو خدای دې وکړي چې وشي د ټولو مسلمانانو لپاره خو اوسه پورې خو څو نشو خلک لاندې روان دي چا خو خوشحاله نه دي د ګرانۍ او د سختۍ نه څوک هم خوشحاله نه دي قدرمنو کتونکو دا و د 400 او 400 ته د حوش علاقو نه راتلونکي ولس چې د پرونی په پاکستان کې عام ټولټاکنې شوې وي د هغې په حوالې سره تاسو د دوی هغه ویناګانې واورېدلې تر دې دمه خپل کشر خپل رور منصور علي له اجازت ورکړئ د هغې لوی الله په امان